چې ما یو بشر یو انسان همیشه نه دی ګرځولی په دې ځمکه کې. دا کافران دی به بعضې نیمټیو کې نبي علیه السلام پورې خندا او مذاق کوو. د نبي علیه السلام نارینه اولاد نه و، نارینه اولاد یې ماشوموالي کې وفات شوی و. نو دوی به یې مړی لږ صبر وکړې، لږ صبر وکړې، د ده د ژوند پورې خبره ده، خو چې وفات شو بس خبره ختمه ده. موږ چې ورته په پښتو کې میراث وایي، لکه پلانکې مړه وایي، پلانکې هسې میراث دی، وایي څه نشته دی، هر څه ترې وایي پاتې دي. نو دې کافرانو هم دا خبره وکړله، مړه خو میراث دی، څوک یې نشته، نارینه اولاد یې نشته، د ده د ژوند پورې لږ انتظار وکړې، بس چې مرګ ول راغی خبره به ختمه شي. نو الله جل شانو آیت مبارکه نازل کو چې د نبی علیه السلام په مرګ باندې تاسو ولې خوشحالي کوئ، په دې باندې تاسو ولې خوشحالي اظهار کوئ. که ستاسو دا خبره وي ستان د کومو نبیانو چې تاسو هم تصدیق کوئ، تاسو یې منئ، ابراهیم علیه السلام نور پیغمبران هغه تاسو هم منئ، نو هغه هم په دې دنیا کې همیشه نه دي پاتې شوي. دا مخکینی پیغمبران چې کوم تاسو هم منئ، تاسو هم د هغوی رسالت منئ او ځان ته د هغوی موحدین هم وایئ، نو دغه پیغمبران خو همیشه په دنیا کې نه دي پاتې شوي، هغوی هم د دنیا نه تللي دي، هغوی هم د دنیا نه تشریف وړی دی. دویم، که تاسو د نبی علیه السلام په دې مرګ باندې خوشحالي کوئ، نو ولې تاسو ته چې دی په دې کې څه میلاویږي، تاسو ته څه پاتې کېږي؟ که تاسو په د نبی علیه السلام په مرګ باندې خوشحالي کوئ، نو ولې تاسو به ګنې همیشه پاتې شئ څه؟ نه تاسو به هم ختمېږئ، نبی علیه السلام له مرګ راشي تاسو به هم چې دی هغه ختمېږئ. خو بیا هم چې دوی به دا مذاق کوو، نو د نبی علیه السلام خامخا سړی خفه شي. لکه اوس یو کس داسې وي چې د هغه اولاد نه وي او یو کس ورته پیغور ورکړي چې مړه ته خو هسې میراث دي، څه دې نشته دی، هر څه نه پاتې دي، دا به خامخا خفه کېږي، زړه ته به تکلیف میلاویږي. د نبي علیه السلام د لوڼه مبارکې چې دي د عتبه او شیبه چې د عتبه په بچو باندې چې دی هغه نکاح کې وي، نو چې کله هغوی ورله طلاق ورکو، لا رخصتي نه وشو، په کور یې طلاق یې ورکو، نبی علیه السلام سخت خفه شو په دې باندې. دوم نبی علیه السلام د ذات دپاره چاته چې دی خیري نه کړي، خو چې د لوڼې ورته په کور کې په دې باندې نبی علیه السلام ورته خیري وکړي، الله دې در باندې د خپلو شرمخانو نه یو شرمخ مقرر، یو روایت کې راځي خپلو سپو نه دې در باندې الله یو سپی مقرر کړي، او هم هغه شان چې الله ولا غزوې چې دی هم هغه شان چې دی مات کړو. نو دغه شان د نبی علیه السلام زړه ته چې دی هغه تکلیف میلاو شو، دی دا خندا او مذاق وکړو. نو الله جل شانه سورة کوثر چې دی هغه نازل کو، الله جل شانه آیاتونه مبارکه نازل کړل چې ستا دشمن بې نوم او بې نشانه دی. خلک وایي هلکه پلانکې داسې ختم شو چې نوم او نشان یې ختم شو. نو الله جل شانه مخکې نه پیشنګي وکړه، دا کوم خلک چې تا پورې خندا او مذاق کوي، دا خلک بې نوم او بې نشانه دی، د دې نوم او نشان به ختم شي، او ستا نوم چې دا به الله وایي ذکر خیر به زه تر قیامته پورې جاري وساتم. دغه رنګې ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه فرمایلي وو ستا ذکر خیر به زه تر قیامته پورې وساتم، په سورې صافات کې الله جل شانه ذکر کړي دي. نبی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل ستا ذکر خیر به زه تر قیامته پورې ژوندی چې دی هغه وساتم. نو د نبی علیه السلام نوم مبارک خلک څومره په احترام سره اخلي، تر قیامته پورې چې دی هغه به ذکر کېږي، په مونځ کې دغه رنګې په درود شریف ویلی کېږي، په بانګ کې ویلی کېږي، نور چې دی هغه مسلمانان اخلي خپلو بچو له نومونو سره چې دی هغه ږدي، او کومو کافرانو چې مذاق کو نوم او نشان